على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترمین، دویم نمبر بحث مو دا حدیث متعلق دی. دا حدیث متعلق میں تاسو تا پرون پینزه خبرې کړې، هغې باندې به اکتفا وکړو. نن باقی خبرې چې خبره رانه اوږده نشي. نن دا حدیث متعلق یولس خبرو ته فکر کوئ. پرونی پینزه خبرې وي او نن یولس، ټول خبرې به مو شپاړس جوړیږي. ښه، زه تاسو ته خبرې کوم چې آینده کې به مو ورته ضرورت وي. ښه، بیا به درته سبق ډېر اسانه شي انشاءالله. شپږم نمبر خبره تقریرات د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. پرون مې د تقریر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم متعلق یو لنډه خبره کړې وه. تقریر چاته وایي او بیا خاص کر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تقریر دی ته وایي ما فعل عنده وسکت علیه. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په حضور کې چې یو کار وشي او دی په هغې باندې چپ شوی وي، انکار پې نه یې کړی، دې ته تقریر وایي. تقریر ورته ولې وایي؟ ځه بینه دې روپۍ والا ځه درکې زه ورته وایم ځه منډه پرېږده ده ځه. دې ته تقریر ځکه وایي چې دغه حکم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم برقرار وساته کړه، دې کې تغییر او تبدیل را نه وست. بعض علماء وی تقریر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ستوای ترک الانکار منه صلی الله علیه وسلم. رسول الله مبارک مخ کې چې یو کار وشي او نبی علیہ السلام انکار ترک کی، یو عدم دی او یو ترک دی. ګوره ښه، منځ کې فرق دی. ترک وجودی دی او دا دلیل دی، او عدم چې دی عدم محض، دا دلیل نه دی. نو ترک الانکار د حضور علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې یو کار وشي او حضور په انکار ترک کو، ضرورت پیښو خو لیکن نبی علیہ السلام ونه کو، نو دا فهي داخله تحت افعاله. علماء د حدیث وایي دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د افعال لاندې دا داخل دی، دا ترې نه خارج نه دی. ما تاسو ته ترک وجودی دی. علماء وایي ترک وجودی یصاب و یعاقب علیه. ترک وجودی دی، دی باندې ثواب الله تعالی انسان ته ورکوي او عذاب انسان ته الله تعالی ورکوي. ترک فعل دی. قرآن کریم کې بدر تراشی کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه
لبئس ما كانوا يفعلون. یهودیان ولی په غلطه دي، دوی به منکر لیده په زمانه د داوود علیه السلام کې، خو دوی د منکر باندې خلق نه منې کول. کانو لا یتناهون عن منکر، دوی د منکر نه نهی نه کوله. نو ترک النهی دیت الله تعالی او فرمایل لبئس ما كانوا يفعلون. نو ترک چه ده دا فعل ده او وجودی ده. اما عدم خالص عدم نشتا، نو دا دلیل نہیں خواہ، دا دلیل نہیں. یو ځل ما ته چا ټلیفون وکړ، پلین کوچ کې ناست یم او یو سړی سره مې بحث دی. ما په څه شي دی سره بحث دی؟ وای په تقلید را سره بحث کوي. ما ورته وی راته وی چې تاسو مقلدین یې په دې دلیل وایي. نو وی ما ستا ټلیفون نمبر تا ته ملاو کو چې سره خبرې وکړه. ما ورکه ورته ما ورته وی څه مسله ده؟ وی مسله دا ده چې دې سړی نه پوښتنه وکړه چې د الله ومنئ، د الله د پیغمبر ومنئ او د تقلید نه تیر شئ. تاسو سره په تقلید د تقلید په اثبات باندې څه دلیل دی؟ وی دلیل ور سره نو نو تا ته زنګ ووهه. مې د سره دلیل نو خو زنګ ور سره و. تا سره دلیل شته کنه؟ کتبم چاته زنګ وهي. د مسله ځکه غلطه ده چې دلیل وسره نشته. نو تا سره خو دلیل شته کنه؟ ته په ترک تقلید باندې دلیل وایا کنه؟ تا ولې دلیل تقلید پرېږي؟ ما ته وی چې تقلید تاسو کوئ، دلیل به موږ وایو. ما د نهي د پارم دلیلی، د امر د پارم دلیلی. موږ د نهي د پارم دلیل وایو، د نفي د پارم دلیل وایو، او د اثبات د پارم دلیل وایو. لا اله الا الله کې دو خبرې دي، یو نفي ده بل اثبات. موږ لا اله باندې دلیل وایو، الا الله باندې دلیل وایو. ما ته لا دلیل علی النافی انما الدلیل علی المثبت. اصول سرخسی والا وای په نافی دلیل نشته، په مثبت باندې دلیل. نو زه خو نافیم کنه. ما وی نافیان دو قسم دي کنه، مسله دې نیمه زده کړې ده. یو داسې نافی دی چې اعتمادي وي په عدم الدلیل، یو داسې نافی دی چې اعتمادي وي په دلیل العدم. کم نافی چې اعتماد وي په عدم الدلیل، دلیل ور سره نه وي، دا عوام دي. د دوی کار دا دی چې غاڼې کې ګوړه پخه کی، شربت خرڅ کی، سپلای رنگ کی، زی جارو کی، وټلیو کی، دکانداران، دا ټول نافیان دي. خود دوی اعتماد دی په عدم الدلیل. دلیل و سبق نه ویلنو. دویم قسم نافیان هغه دي چې هغه مدرسو کې اوسېږي، مدرسین دي، علما دي، هغوی چې نفي وکړي نو د هغوی اعتماد په عدم الدلیل نه، په دلیل العدمی. هغوی سره د عدم دلیل نو ته کم یو نافی؟ د غاڼې او د دکاندار او د بادرنګو خرڅولو والا، که ته د مدرسې والا نافی؟ که د مدرسې والا نافی نو دلیل العدم بوي، او که د غاڼې او د پټیو والا او بادرنګو والا نو بیا خو عامي سړی بیا ستا د علم سره څه کار دی؟ تا سره خو خود اعتماد دی په ستا د نفي اعتماد د په عدم الدلیل. ته کم یو نافی؟ نو موبایل را پسې بند کړه. نو یو عدم محض دی، ګوره هغه دلیل نه دی، یو ترک دی، هغه وجودی دی
هغه دلیل دی یصاب علیه و یعاقب، پاغه عذاب هم ورکول کیږي، پاغه ثواب هم ورکول کیږي. دلته بدرته یو نقطه وایم خو خبر وشي، تروکو باندې ثوابي که نه سړی یو ګناه نه کوي نو ثواب په الله تعالی په ترک ورکې، ترک خو فعل ته وایي، نو په فعل باندې خو یصاب و یعاقب دی، نو په تروکو باندې ثواب ورکول کیږي کنه. نو مولوی صاحب تروک دو قسم دي، یو داسې تروک دي چې تارک داغه په فعل باندې قادر دی، یو ګناه ده یو سړی پرې خوا خو داسې وخت کې پرې خوا چې دی په قادر دی. کم ترک چې معل قدرتی نو پاغه ثواب شته، او کم ترک چې بلا قدرتی هغه باندې ثواب نشته. مثلا تاسو اوس ناس اغلا نه کوي، ترک السرقه ده، ثواب الله تعالی د پدې ترک لیکي نه، دلته مال کم دی، دلته سره زر او ډالر کم دي، څه شی و پټ کړي. تاسو زنا کوي نه، پدې ترک باندې ثواب نه، دلته خزي کم دي. تاسو دروغ اوس نه وایي، ترک الکذب کوي نو پدې ثواب شته نه، ځکه دلته مجلس نه دی جوړ. دا خو چې د دې ځای نه پورته شي ولته ټوکې شروع کوي او بیا د دروغو موقع راشي او خدر ته یادم شي او ته ترک الکذب کې لرضا الله، بس بیا درته الله تعالی اجرونه درکوي. نو کم ترک چې په حین د قدرت کې نو پاغي باندې ثواب شته، او کم ترک چې په حین د قدرت کې نه پاغي باندې ثواب نه. دیو جن مولوی صاحب علما د تصوف او د سلوک وای، کم صوفی او کم سالک چې د قادر علی الجماع نه، د قادر علی السرقه نه، د قادر علی الکذب نه، د ګونګه ده، شل ده، ړوند ده، د مقام کمی په نسبت د هغه سالک او د صوفی چې قادر په دې ګناهونو وي خو د هغې باوجود دی په ترک باندې عمل وکړي، د هغې باوجود په ترک باندې عمل وکړي. ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. هلته علما بشماره ترجمې کوي، یو پکې دا ده چې دا د یوسف علیه السلام کمال الله بیان کړ. یوسف علیه السلام ترک الزنا وکړه سره د دې نه چې قدرت شته، ولقد همت به وهم بها، قدرت و د هم په اعتبار د مقتضا د بشریت، په اعتبار د تمنا د بشریت قدرت د زنا و، خو لولا ان رأى برهان ربه لهم بها، صرف د الله تعالی د رضا د پاره ترک وکړه. نو دا د یوسف علیه السلام دا کمال الله تعالی بیان ک. ځین کې خبره کې نسیده. نو تروک دو قسم دي، یو ترک مع القدرت ته او یو ترک بلا قدرت ته. کم ترک چې مع القدرتی پاغي الله تعالی انسان ته ثواب ورکړي، او کم ترک چې بلا قدرتی په دې تروک بیا ثواب نشته. دا و خبر میں درتا وکړه، تقریر د رسول الله مبارک او ترک تروک. اتم نمبر خبره احوال د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. احوال د نبی علیہ السلام دو قسم دي، یو اختیاری دي یو غیر اختیاری دي. اختیاری لکه خوراک د نبی علیہ السلام، چکاک د نبی علیہ السلام، صحبت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، د خپل اهل سره ژوند تیرول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت سره. نو دا احوال اختیاریه اتفاقا داخل دي په افعال د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کې. اما چې غیر اختیاری دي، افعال غیر اختیاریه، لکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې بچ کوم حالت راتلو په حین د نزول د وحی کې، کله بچ نبی علیہ السلام باندې وحی نازلېدله، تب ور باندې راغله،
بدن مبارک نه به خلی را روان شي رپیدل به پیراغله دا حالت د نبی له سلام ده غیر اختیاری نو دا په حدیث کې داخل له کنا پرم می درته وی عند المحدثین داخل له او عند الفقهاء داخل نه ده ولی فقهاء بحث کوي د احکامونه او بنا د احکام په افعال اختیاریه وبانه ده نه په افعال غیر اختیاریه وبانه اما محدثین اغوی بحث کوي د رسول الله مبارک د ذات نه او د ټولو منتسبات او د مضافات او د ذات د رسول الله مبارک صلی الله هر شی چې د نبی له صلوات و سلام ذات ته منسوب دی او مضاف دی نو دا غینه بحث کوي نو که احوال اختیاریه وي او که غیر اختیاریه وي دا ټول داخل وي په حدیث کې درم نمبر مسلک د صوفیه او دی صوفیه کرام حدیث چاته وي دوی وی عبارت عن احواله صلی الله علیه وسلم مطلقا دوی حدیث بیا افعال او اقوال ته نه وي ورته د دواړو فقها او د محدثینو دا چې یو طرف ته کې دوی حدیث عبارت وي د چانه د افعال او د اقوالو نه خو احوال په افعالو کې داخلي محدثین مطلقاً داخلي فقها په کې احوال اختیاري داخلي صوفیه کرامو خبره برعکس کړي دا هغه وی حدیث ته رسول الله مبارک احوال توای مطلقاً دی بیا اقوال او افعال په احوالو کې داخلي هغه احوال په اقوال او افعالو کې داخلي خو صوفیه کرام اقوال او افعال په احوالو کې داخلي ځکه دوی خود باس نه د احوالو نه باس کوي نو دوی وی تقریر د رسول الله مبارک افعال د رسول الله مبارک او اقوال د نبی له سلام دا ټول د نبی له صلوات و سلام په احوالو کې داخل دی ولی ځکه تزکیه د باطن او اصلاح د اخلاقو دا بنا د په احوالو باندې احوال چې سمشي نو په خپل تزکیه د باطن او اصلاح د اخلاق راځي نو دا تر احوالو پورې متعلق دي بیا په احوالو کې اقوالم داخل دي افعالم داخل دي تقریراتم داخل دي نهم نمبر خبره حدیث دو قسمه ده یو ته حدیث قدسی وای دویم ته حدیث عادی وای حدیث القدسی چاته وای ما يحكيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې حکایت کوي د خپل ربنا مثلا یقول قال الله تعالی الله دا سی وای یا یقول الله تعالی الله تعالی دا سی وای یا ان الله تبارک وتعالى قال نبی له صلوات و سلام چې د خپل رب نه حکایت کوي دی ته مولوی صاحب حدیثی قدسی وای یا هغه حدیث چې پاغه کې خالص ذکر د صفات د باری تعالی الله تعالی دا صفت لري دا صفت لري دا نور شی پکې نه هغه تم حدیث قدسی وای چې دا دواړه پکې نه هغه ته حدیث العادی وای الحدیث العادی چې دا دواړه پکې نه راځه فرق په مابین د حدیث قدسی او د قران کریم کې څه ده حدیث قدسی هم د الله تعالی خبره ده او قران کریم هم د الله تعالی خبره ده نو د دوانو په منځ کې څه فرق ده نو علما د دوانو په منځ کې و فرقونه یادای یو فرق دا ده چې قران کریم وحده متلو لستل کېږي او حدیث قدسی غیر متلو د دې د تلاوت حکم نه دی راغلی دویم فرق دا دی چې قران کریم قطعی دی او حدیث قدسی چې دی هغه ځواني دی دریم نمبر دا قران کریم معجزه ده
د دې الفاظ معجز دي او حدیث قدسی چې ده دا معجزه نه ده. څلورم نمبر قرآن کریم په ویښه باندې نازل دی. په حدیث قدسی کې عموم دی، که په ویښه وي او که په خوب کې وي، په هغې کې شرط د یقظت نشته. پنځم نمبر حدیث قرآن کریم متواتر دی او حدیث قدسی کې عموم دی، کله متواتر وی کله متواتر نه. شپږم نمبر د قرآن کریم الفاظ او معانی دواړه من الله دي او حدیث قدسی معانی من الله دي او الفاظ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. اوم نمبر قرآن کریم کې تحدی ده، د مقابله اعلان ده. روړی د قرآن کریم مثل کنه او په حدیث قدسی کې تحدی نشته چې د دې مثل راوړی. دا فرق ده په مابین د حدیث قدسی او د قرآن کریم کې. لسم نمبر خبره د دې بحث متعلق لفظ د سنت ته. سنت چاته وایي؟ سنت په لغت کې مشتق ده د سنت طریق نه. لارې ته وایي، یو سړی په لاره باندې تګ وکړي نو دې ته سنت وایي. نو طریقې باندې اطلاق کېږي د سنت ښه السنت الطریق. بیا طریقه عامه ده که محموده وي که مذمومه وي، دواړو ته سنت وایي. خو تاسو به فرق څنګه کوئ؟ لغت اعتبار سره فرق نه کېږي ښه، فرق په اعتبار د استعمال سره. کم سنت چې طریقه محموده ترې والی د دې جمع به سنن راځي بضم السین، او کم سنت نه چې طریقه مذمومه والی د دې جمع به سنن راځي بفتح السین. په مفرد کې فرق نه کېږي ښه، استعمال کې فرق دی. نو استعمال د سنت په طریقې محمودی کې د دې جمع سنن راځي بضم السین، او استعمال په طریقې مذمومه کې چې سنت او استعمال راشي نو د دې جمع راځي بفتح السین سنن. نو سنن طریقو ته وایي بدو ته، او سنن طریقو ته وایي دا نیکو ته. اصطلاح کې د علماو مختلف اقوال دي. سنت په اصطلاح کې چاته وایي؟ نو محدثین او فقها وایي چې سنت په اصطلاح کې مرادف ده د حدیث سره. فقهام دا وایي او محدثین هم دا وایي چې سنت او حدیث یو شی دی. دویم نمبر قول پکې دا دی، سنت چاته وایي؟ ما دل علیه دلیل شرعی، چې په هغې باندې یو دلیل شرعي دلالت کوي. سواء ذلک فی الکتاب، برابر ده که دغه دلیل په قرآن کریم کې وي او عن النبی صلی الله علیه وسلم، یا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، او اجتهاد فیه صحابتو، یا صحابه کرامو پکې اجتهاد کړي، او السلف الصالح، یا سلف صالح پکې اجتهاد. دی ټولو ته مولوی صاحب سنت وایي ښه. لکه اوس د قرآن کریم جمع به درته وایم. قرآن کریم جمع کېدل د رسول الله مبارک زمانه کې نه و، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ زمانه کې شو. هلته جنگ شو د یمامه، بیا په هغې کې 80 قاریان حافظان شهیدان شوي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته مشوره ورکړه چې ته قرآن کریم جمع که داسې په دې غزاګانو کې حافظان شهیدان کېږي نو زه ډارېږم چې قرآن کریم به ختم شي. بیا د عثمان صاحب په دور دا اجتهاد د صحابه دی او دا ټول امت منلی دی. ګوره یا سلف و صالحو چې کوم اجتهاد هغې ته بدعت نشي ویلی، دا ټول په سنتو کې داخل دی.
یا لکه قرآن کریم په احرف نازل دی، هغه بیان درته کوم چې و احرفونه مراد څه دی. انزل القرآن على 7 احرف. خو عثمان رضی الله تعالی عنہ بیا په یو قرأت را جمع کړي په یو لغت د قریش باندې او باقی پریخي دي. دا اجتهاد د عثمان رضی الله تعالی عنہ او ټول امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه منله. دغه رنګ قراء سبعو کې دا موږ او تاسو سره چې کوم قرآن کریم دی دا د کوفی او قاری د امام حفص ورته وایي رحمه الله، داغه په قرات باندې راجمه دی او ټول امت یې مني. نو دته بدعت نشي ویلې، دا سنت ته چې قرآن کریم کې دلیلی رسول الله مبارک په حدیثو کې وی، د صحابه او اجتهاد دا ائمه او اجتهاد دی ټول ته چې ده دا سنت وای. د سنت چې دا دویم تعریف وکي ما دل علیه دلیل شرعی، نو بیا به سنت اعم شي د حدیث نه. حدیث خودی ته وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه نقل او سنت عام شي، کداغه دلیل قرآن کی او که حدیث کی که صحابه اجتهادی او که دایمه و اجتهاد وی. نو په دې دویم تعریف سره ان سنت اعم من الحدیث، بیا سنت چې ده دا د حدیث نه عام شي. دریم نمبر قول د فقهاو د په احکامو کې سنت دی اطلاق د سنتو کوي مقابل د فرض او د واجبو. تاسو خلاصه کې ویلي دي کنه اعمال دو قسم دي، یو مشروع بل غیر مشروع. مشروعات چې دي څلور قسم دي، فرض دی، واجب دی، سنت دی، مستحب دی. مستحب ته بیا مباح نږدې دی. غیر مشروع دو قسم دي، محرم دی او مکروه دی، دا مفسد دی. او دواړو ته بیا څه دی، محرم دی او مکروه دی او دواړو ته مفسد نږدې دی. نو سنت مقابل د فرضو او د واجبو. سنت یو مرتبه ده په مابین د واجب او د مستحبو کې. ائمه ثلاثه چې دي به درته وایم ان شاء الله. ائمه ثلاثه امام شافعی رحمه الله، امام مالک رحمه الله او امام احمد صاحب هغه د دې مرتبه قائل نه دي. هغه وی مراتب د حکم شرعي درې دي، فرض دی، واجب دی، مستحب دی. منځ کې سنت نشته. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د واجب او د سنت د مستحب په منځ کې د مرتبه قائل دی. هغه وی دلته یو بل مرتبه مشته چې هغه سنت دی. دغه وجه د چې په وتر کې بدرته اختلاف راشي چې وتر واجب دی که سنت دی. وتر واجب دی که سنت دی. نو ائمه ثلاثه ورته سنت وای. نه دا اختلاف د دې په سنتو کې نه دی، په واجبو کې دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د فرض او د سنتو په منځ کې د مرتبه قائل نه، چې هغه ته وجوب وای. ائمه ثلاثه بیا قائل نه دي. ائمه ثلاثه وای سنت مقابل د فرض دی، د فرض او د مستحب په منځ کې دی. امام صاحب وای نه دو مرتبه ترنه لوړ مشتا، یو فرض او بل واجب، او سنت د واجب او د مستحب په منځ کې دا مرتبه ده. ائمه ثلاثه د واجب د مرتبه قائل نه دي او امام صاحب د وجوب د مرتبه قائل له. نو ځکه اختلافات بدر ترازی. ائمه ثلاثه بوي وتر سنت دي او امام صاحب وای چې وتر واجب دي. هغه اختلاف لفظي دی به در توایم. په دې مسله کې اتفاق دی ښا چې بعض سنت د سیدی چې هغه د عام سنتونه مرتبه لوړه ده، فرض ته نږدې دي خو فرض نه دي. خودی ورته د واجب اطلاق نه کوي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمای دا کم سنت چې تاسو د عام سنتونو لوړ غنئ، د فرضونو اخکته غنئ، دغه ته واجب وای کنه. به درته ان شاء الله مقدمه د فقه کې دا سلور القام د احکام شرعیه دا در تراس پړم بیا مو دماغ خلاص. نو دې ته سنت وای.
مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمه الله فرمائیں وی سیدہ فقها محدثین د سنت او د حدیث په منځ کې د ترادف قائل دي خو چې موږ استعمال ته وګورو نو د حدیث اطلاق په اقوال باندې اکثر دی او د سنت اطلاق په افعال باندې دا ډیر زیات مشهور دی دغه وجه د مولوی صاحب چې په هر حدیث به عمل نه کوي خو په هر سنت به عمل کوي سنت هي الطریقه المسلوکه فی الدین دی رسول الله مبارک فرمائی النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المهدیین نو ګوره دلته حکم د سنت راغلی تاسو په سنت عمل کوئ د سنوي چې علیکم بحدیثی ځکه د حدیث تعلق د اقوال سره دی او د عمل سره نه دی کم حدیث باندې چې صحابه کرام او تابعین عملو کی هغه بیا سنت وګرځي طریقه شو کنه هي الطریقه المسلوکه فی الدین او موږ او تاسو ته معلومات موشي چې داغه حدیث نه دی چې رسول الله مبارک ذات پورې خاص دی نو ادریس کاندهلوی رحمه الله فرمائے چې حدیث او سنت اگر کورته محدثین د ترادف قائل دي لیکن موږ چې استعمال ته وګورو نو د حدیث اطلاق په اقوال باندې اکثر دی او د سنت اطلاق په افعال باندې دا ډیر زیات مشهور تر دی یو لسم نمبر خبره الخبر والاثر خبر او اثر کې څه فرق دی نو مولوی صاحب خبر او اثر کې دو مسلک دي ښا یو مسلک دا دی چې د خبر او د اثر د دواړو اطلاق چې دی په اخبار او د غیر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابه او د تابعینو په اخبار باندې کیږي څنګه چې د نبی له صلوات و سلام په اخبارو کیږي د نبی له صلوات و سلام خبر ته خبرم ویلې شي او اثرم ویلې شي او دغه رنګ څنګه چې څنګه د نبی له سلام په اخبار باندې اطلاق د خبر او د اثر روانه دا سه غیر د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه هغه باندې د اطلاق کیږي د غوجن امام ابو جعفر طحاوی رحمه الله د حدیث کتاب لیکل معانی الاثار ورته وای طحاوی شریف نو پاغه کې آثار دي خود صحابه او اقوالم شته پکې د تابعین او اقوالم شته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم احادیث هم پکې دیم نمبر قول دا دی مولوی سے چې نه دیم نمبر قول دا دی چې آثار دا صرف اقوال د صحابه کرامو او د تابعین توای د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په اخبار باندې اطلاق د اثر نکېږي دولسم نمبر خبره الفرق بین الخبر والحدیث د خبر او د حدیث په منځ کې څه فرق دی دې کې د علماو درې قول دي یو قول دا دی چې خبر او حدیث الفاظ مترادفه دي دا سره یو دي دویم قول دا دی چې نه منځ کې تباین کلی دی خبر جدا شه دی خبر د غیر د نبی له صلوات و سلام توای او حدیث د نبی له صلوات و سلام اقوال توای دریم نمبر قول دا دی چې د دوانو په منځ کې عموم خصوص مطلق دی هغه دا دی چې حدیث خاص دی او خبر عام دی نسبت د عموم خصوص مطلق خو پیژنئ دو کلیین براوالی مرقات کې مویل دي او بګوري چې نسبت معلومه کدا یو کلی د بل کلی پټولو افراد صادقې دو او هغه کلی د دې کلی پټولو افراد صادقې دو نسبت د تساوی ده کدا کلی داغه کلی په یو فردم نه صادقې دو او هغه کلی د کلی په یو فردم نه صادقې دو دا نسبت د تباین ده کدا کلی د دې بل کلی پټولو افراد صادقې دو خو هغه کلی د کلی پټولو افراد نه بلکې په بعضو عموم خصوص مطلق ده
کدا کلی داغه د کلی پټولو افرادو نه صادقېدو بلکې په بعضو او هغه کلی د کلی پټولو افرادو نه صادقېدو بلکې په بعضو نو بیا عموم خصوص من وجه ده نو د حدیث او د خبر په منځ کې عموم خصوص مطلق ده سمانا ده د حدیث پټولو افرادو باندې د حدیث پټولو افرادو باندې خبر صادقي ځکه خاص په عام کې داخلي کړ خو حدیث د خبر پټولو افرادو نه صادقي بلکې په بعضو نو عموم خصوص کم شو دا مطلق شو نو درې اقوال دي پکې درلسم نمبر خبره علم الروایت ته ضرورت شته کنه نو مولوی صاحب علم الروایت ته ضرورت یو سړی نقل د احادیث او اخبار ته ضرورت دي ته ضرورت شته ولی ځکه اسباب د علم درې دي دغه کې ویلي دي شرح العقائد کې یو عقل ده او حواس دي او خبر صادق ده تدیږي درته کنه عقل باندې چې کوم شی حاصلېږي هغه ته معقولات وي د عقل د حاصلولو شیان جدا دي هغه ټول معقولات دي حواس باندې چې کوم شی حاصلېږي هغه جدا شی دغه ته محسوسات وي بیا حواس دو قسم دي یو حواس ظاهره دي بل حواس باطنه دي حواس باطنه زمونږ استاد علم الکلام والا ورته توجه نه کوي شرح العقائد کې ویلي دي چې د دې د اثبات دلایل ډېر کمزوري دي ټول د فلسفیانو په وهم باندې بنا دي نو لہذا حواس باطنیه او موږ بحث نکو حواس ظاهریه چې دي نو هغه پنځه دي یو ته قوت باصره وای دی باندې چې د کوم شي ادراک کیږي هغه ته مبصرات وای دویم ته قوت سامعه وای وګونو باندې معلومي دی چې د کوم شي ادراک کوي هغه ته مسموعات وای دریم ته قوت شامه وای دی چې د کوم شي ادراک کوي هغه شیونو ته مشمومات وای سلورم ته قوت ذائقه وای دی چې د کوم شي ادراک کوي جدا شیان دي هغه ته مذوقات وای پنځم قوت لامسه دی چې د کوم شي ادراک کوي هغه ته ملموسات وای دا پنځه ډلې دي د هر یو د پاره خپل قوت الله تعالی د انسان په دې بدن کې اوس مولوی صاحب د عقلم په ادراک د معقولاتو کې کمزور دی کمزوري د دوه وجو نه ده ګوره یو دا دی چې عقل د محسوسات او ادراک نشي کوله یو سړی چوډون دی کند ورته ښکاري نه ښکاري ورته یو سړی چې کون دی غاګوري اگر کا عقل مند دی یو سړی چې د خلی خوند خراب دی په ذوق معلومیږي نه د یو سړی په خیل اسونه نشته نو هغه لمس باندې شی معلومول شي نو د عقل نقصان دا کامل په ادراک کې نه دی کم شی چې د محسوسات سره تعلق لري هغه نشي حاصلولای د خپل ډله دغه ته معقولات وای دیو جن مزکل کله طالبانو ته خر پس پیژنې تاسو نه پوښتنه کو خر پس پیژنې چې ته سړی درته وي دا خر دی او غوانه ده میخه نه ده سپی نه ده شرک نه ده وغیره ته به څنګه پیژنې چې دا خر دی سترګې پیژنې وایا څنګه به سترګې پیژنې دا د قبیلې د مبصراتو نه ده محسوساتو نه ده پسې پیژنې سوال عقلی دی نو سوال غلط دی ځکه سوال د معقولاتو دی او د چې کوم شي متعلق پوښتنه شوی دغه محسوسات دي نو کله کله سړی غلطیږي خر پس پیژنې ویل خر لکۍ ولې د غوا لکۍ نه خر پس پیژنې وی هغه سره گاډۍ کې گاډۍ تی کوزه کې خر پس پیژنې وی هغه خړی که چا خړ صادر واغست خر پس پیژنې وی غاک کې غلې ولاړو
خر پس پیژنې سلور پخي ولې د غوا څو پخي نشي پیژندل. هغه ولی سوال د معقولاتو دی، د چا متعلق مسئول عنه چې دی هغه د محسوساتو نه دی، نو ځکه سړی پکې غلط شي. نو د عقل نقصان یو دا دی چې دا کامل فی الادراک نه دی، د محسوساتو والا ادراک نشي کولی. دویم سلورو مقاماتو کې عقل کارم پریدي. ګوره یو چې په وخت د شهوت کې پردی خزه شي ویني دی او پسې ګوري تر اخره پورې واله که پردی خزه ده او خپل کور ته روان تا ته خیر. نو په وخت د شهوت کې عقل کام پریږدي. دویم په وخت د رواج کې داسې رواجونه دي چې انسانیت سره پټه کړي دي. دریم په وخت د وهم کې که چا درته و طالب د شپې خوځي دی ډاګې ته خو دلته ګورې یو ماش ته او ملګری درته پټ شوغاګې در باندې وکړه او په شی د نو رامنډې به وهې که نه منډې به را. نو په وخت د وهم کې عقل کار پرېږدي. څلورم نمبر په وخت د غصې کې عقل کار پرېږدي. چا درته وی چې ورور د جنگ دی نو ته کور ته منډه کې او کوشش کې چې ټانګ را روان کی. چې ټانګ یي نو راکټ او ماشین څوک نه راخلي، که بیا راکټي پیکای هغه راخلي، که دا نه ماشین را والا کاول خو معلوماتو که چې جنگ دی او که نه دی. عقل دسې وایي چې اول خو معلوماتو که چې جنگ شته که نه. دویم دا وایي چې جنگ شته نو ورور دی دی که بل څوک دی. درېمه دا ده چې ورور د ظالم دی که مظلوم دی. بیا څلورم دا چې مظلوم دی نو په سپیړې وهلی که په کوتک خو د هغه شي موافق انتقام اخیستل پکار دي. دلته غصه موسه کار پرېږدي. نو عقل په ادراک کې ناقص دی من وجهین. پاتې مسله د حواس شوه. حواس هم ناقص دي. خپله ډله د خپلې ډلې ادراک کولی شي. مبصراتو، د مسموعاتو، د مشموماتو، د مذوقاتو، ملموساتو، اوس کم شیونه چې په دې کې داخل نه دي هغه ادراک کولی شي چې خدای ناقص دی. اوس راځه کم خلق چې په زمانه د علم کې نو، په زمانه د یو فعل کې نو، رستو راځي او عقل ناقص ته ادراک نشي کولی، ځکه د محسوساتو ادراک خو عقل نشي کولی. تاسو دلته اوس ماته ناستئ ما ګورئ، حس مو کار کوي، غوږونه مو کار کوي. کم خلک چې زمونږ او ستاسو په دې مجلس کې نه دي د هغوی عقل دا مجلس لیدلی شي او حس کار کوي، هغوی به څنګه خبرېږي؟ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه تیره ده، بلکې ټول د دنیا تاریخ تیر دی. زمونږ او ستاسو عقل د دنیا تاریخ نشي را لاندې کولی، ځکه د تاریخ تعلق خو د محسوساتو سره دی. زمونږ حس هغه وخت کې موجود نه و. اوس د هغه تاریخ ادراک به څنګه کوو؟ عقل مو پکې راته جواب راکړه چې دا زما کار نه دی، حواس هم راته جواب راکړه هغه وخت کې هم نه. اوس د هغې نه خو خبرېدل ضروري دي. نو دریم نمبر قوت چې دی هغې ته علم الروایت وایي، هغې ته خبر صادق وایي. نو ځکه خبر صادق او علم الروایت ته ضرورت دی. اوس که دا نه وی موږ او تاسو به نه د انسانیت د تاریخ نه خبر وی، نه به د اسلام د تاریخ نه خبر وی، نه به مو د دنیا سعادت حاصل کړی وی، نه به مو د آخرت سعادت. نو ځکه ضرورت دی علم الروایت ته. اوس مو په خبره پوه شو؟ راځه دا مولوي صاحب 14 خبرې شوې. 14 نمبر خبره الفرق بین التاریخ والحدیث. دا مهمه موضوع ده او دا به درته ډېر کار وکړي. من کله کله چاته مسله وکړو وی سند ووایه، والا که دا د تاریخ خبره ده که دا د سند خبره ده. ته ولې داسې کوې؟ تاریخ د پاره سند نه وي، د حدیث د پاره سند وي. ذهن کې مو خبره کېناسي، خبره ورته تاریخي کوو دی وی سند ووایه. مدینه منوره کې رانه یو سړي پوښتنه وکړه، اوږده واقعه ده، بیا درته چرته وي.
نو ما ورته یو شعر د مجنون وی لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب ديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. مجنون وی زه د لیلا په کورونو تیریدم، کله به مې یو دیوال مچې کو کله بل، خو زه د دیوالونو محبت زما زړه نه دی لیونی کړی. څوک چې پکې اوسېږي د هغه زړه زما هغه چې دی زما زړه لیونی کړی. نو ما ته هذا الحدیث صحیح، ما ورته ویل لیونیه شعر مې درته وی د مجنون، ته دماغ کار نه کوي، نوې سند یې ووایه والکه شعر مې درته وی. تاول د سند د پاره مسله پیدا کا چې سند د څه شي د پاره ضرورت دی. نو باید سړی په سوال نه پوهېږي. ما ته یو سړی وی زه غیر مقلد یم ډېره ښه ده، وی زه در باندې یو سوال کوم، وی اوسه پورې چا جواب نه دی کړ. مې وایي ویل انور ګرم دی، لمر ګرم دی؟ ما ویاو ګرم دی. وی دلیل پې ووایه. ما ورته وی ښه کار دی رانیولی چې خلکو نه د مسلې پوښتنه کوي، خو بیا مدرسې ته لاړ شي، علماو سره مشوره وکړه چې کومه مسله د دلیل دپاره ضرورت، کومه مسله دلیل ته ضرورت لري. د خدای بنده دا مشاهدات دي. ته ساغوجي ووایه په هغې کې وایي شپږ یقینیات دي، یو پکې مشاهدات دي. مشاهدات یقیني دی، بدیهي دی، دا دلیل ته ضرورت نه لري. اور ګرم دی نو دلیل غواړي، واوره یخه ده نو دلیل وی، لمر ګرم دی نو دلیل وی. تاول دا پوښتنه وکړه چې زه د خلکو نه د مسایلو پوښتنه کوم، کم قسم مسله دلیل ته ضرورت لري او کم قسم مسله دلیل ته ضرورت نه لري. نو حدیث چې دی دا سند ته ضرورت لري، تاریخ سند ته ضرورت نه لري. د حدیث او د تاریخ په منځ کې فرق دی. څه فرق دی؟ علما د تاریخ او د حدیث په منځ کې مختلف فرقونه وایي. تقریبا لس فرقونه به درته زه ووایم چې ښه مو دماغ خلاص شي. اول نمبر دا چې بنا د حدیث په مشاهده ده او بنا د تاریخ په مشاهده نه ده. اکثر تاریخ چې ده هغه په قیل او په قال باندې بنای، فلانی دا ویلی دی او فلانی دا ویلی دی او فلانی دا ویلی، په خپل قصه نه لیدلی. دویم نمبر فرق دا دی چې په حدیث کې اهتمام شوی د اتصال د سند او په تاریخ کې دغه اهتمام نه دی شوی. په منځ کې ډېر لوی فرق، یو عالم وای فلانی کلی کې داسې وشو او هغه واقعي او د په منځ کې به سوونه کاله تیري، خو په حدیث کې دا مسله نشته. شاګرد چې وایي چې ما ته استاد حدیث بیان کړی نو سند به متصل وي. نو په حدیث کې اهتمام د سند شوی، خو اما په تاریخ کې اهتمام د سند نه. دریم نمبر فرق، که تاریخ کې چیرته سند وي نو پاغه کې د راوی شروط نشتا چې راوی به عادل وي او ضابط وي. اما راویان او ناقلین د سند پاغه کې شروط د چا دي؟ شروط پکې ضروری دي چې دا به عادل بوي، ضابط بوي، حافظ بوي. نو بیا به دیک چې نقل د روایتو کې او د حدیث نو بیا به خبره صحیح. سلورم نمبر فرق، حدیث من شخص واحد وی، د یو سړي خبره، اما تاریخ دا اخبار او اقوال د اشخاص وی. پنځم نمبر فرق، حدیث کې چې کوم ناقل له د نقل د حدیث کوي په محبت قلبی، د زړه مینه ور سره. اما مورخ چې تاریخ ذکر کوي هغه سره محبت قلبی کله د سره نه. تاسو که تاریخ کتابونه وکړه نو مسله به ذکر کی بیا وی زمانه د خوخه، خو بس ذکر کوم نو دا قول ضعیف دی، خو بیم درته وایم
نو محبت قلبی په تاریخ کې نه او په حدیث کې محبت قلبی وي. اوم نمبر د حدیث په باب کې د شریعت حکم دی بالحفظ چې د دې بساتنه کې، او اما په تاریخ کې امر بالحفظ نشته. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل نضر الله من سمع مقالتي ووعاها واداها. حجۃ الوداع کې رسول الله مبارک خطبه وی او بیا د خطبه کې رسول الله مبارک فرمایل چې فلیبلغ الشاهد الغائب. تاسو کې چې کوم حاضر خلک یای غائب ته ورسوي. یو ورځ رسول الله مبارک سا یو صحابي ته د خوب دعا وی. ا خوب دعا کې دا د آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. هغه صحابي وی وبرسولک الذی ارسلت. حضور ورته فرمایل نه بنبیک الذی ارسلت وایا. نو دې کې اهتمام شوه دی په حفاظت باندې او دقه سے حفظ امر او اهتمام په تاریخ کې نه ده شوه. تاریخ کې چې څه ویل شوی دي نو بس هغه دي. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي سنن نبی داود کې بدر تراش تسمعون ويسمع منکم. صحابه او زما خبري ووري بیا برستو خلق راضي او تاسو نه به اوري او ويسمع من الذين يسمعون منكم. بیا چې کوم خلکو تاسو نه اوریدل دي هغه به بیا دا غوی نه اوري. خلاصه دا ده چې په شریعت کې او په احادیثو کې امر بالحفظ شتا چې د دې بساتنه کوي صحیح به وای او امر بالحفظ په تاریخ کې دانشت. اتم نمبر دا چې په حدیث کې حیات العمل پروت ده. حدیث کې حیات العمل ده. ګوره په حدیث کې حیات العمل راویانو په عمل کړي، علماء په عمل کړي، سلسله د عمل روانه ده او په تاریخ کې به حیات العمل نشته. شو وشوا. اتم نمبر په حدیث کې ذمہ دارانه حفاظت شوه دی. په حدیثو کې رسول الله مبارک صحابه او تابعین حفاظت د احادیثو ذمہ دارانه حفاظت کړي. هر سړی ځان ته یو ذمہوار ویلې دی او په خلاف د تاریخ دې کې چا ذمہواری د حفاظت نه ده اغست. نهم نمبر په حدیث کې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منع کړي د تغییر نه. تاسو په کې تغییر نه کوي. حضور فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. بخاری شریف کې بدر تراشی چا چې په ما باندې دروغ وي قصدن د ځان ته په جهنم کې زه طلب کی نو دې کې به تغییر او تبديل نه راولي. لسم نمبر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ماته واستوي چې نبی رسول الله په خپل د حفاظت د حدیثو نگرانی کړي او مشري کړي. ماته اوسه صحابي ته خوب وي د خوب دعا اکیدادی و بی کتابک الذی انزلت و بنبیک الذی ارسلت اغوی و برسولک الذی ارسلت. رسول الله مبارک ورته بدل ورته ودا سمو. یا بل حدیث کې راغلی صلوا کما رأیتمونی اصلی. دا سه منځو کوي لکه چې ما ګور یو منځ کوم. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په خپل نگرانی د حفاظت د حدیثو کړي دا. نو دا د تاریخ او د حدیث په منځ کې فرق. پنځلسم نمبر خبره بیان د منکرین او د حدیث. ما وی دې ته ضرورت نه خو
خو چې د پاکستان کې منیر شاکر پیدا شما ویره و دې ته ضرورت دی دا په کار دا دی چې زمونږ طالبان د دین هم خبر شي چې بیا خو ورته جواب کولی شي دنیا کې مولوی صاحب د هر شي منکر شته خو د یو شي منکر نشته هغې ته مرګ وایي د اسمان نه منکران شتمني د لمر منکران شته شرح العقاید کې بدر تراش هغې ته فانیان وایي هغوی وایي کل من علیها فان څه چې په دې ځمکې دا نو چې سبا فاني کېږي خو نن هم نه منم وی اسمان شته نه لمر شته نه هیڅ شی نه مني خو مرګ مني نو هر کله چې د هر شي منکران شته نو د قرآن کریم منکران هم شته او د احادیثو منکران هم شته د احادیثو منکران دوه ډلې دي یو بې باکه دي او بل مکار دي خو داسې نه چې سره جدا دي معال د دواړو یو دی خو یو قمقل دی بې باکه پروا نه ساتي او بل چلولیان دي طریقه جوړی چې ما ته څوک کافر مونه وي او کار وکم نور دواړه منکران د احادیثو دي یو جماعت دا دی چې هغوی مطلقاً انکار د احادیثو نه کوي هغه وایي قرآن کریم شته نو حدیثو ته زموږ څه ضرورت دی د الله خبره شته او تاسو د لاندې سړي خبره منئ د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دې ته څه ضرورت دی دا چې قرآن کریم نه وی نو بیا به د نبی علیه السلام خبرې ته ضرورت دا بې باکه ډله ده دویم نمبر ډله مکار او فریبیان دي هغوی وایي چې نه حدیث خو حجت دی حدیث ته خو ضرورت دی حدیث خو موږ منو خو دا کم احادیث چې اوس وخت کې جمع شوي دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د زمانې نه بعد دا یو سازش دی او دا وسوسې دي دا ایرانیانو را جمع کړي او فارسیانو را جمع کړي او د یو ځای او د بل ځای خلکو را جمع کړي دین رسول الله مبارک څه خبر دی او وی د خبرې خپلې دي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته د دې نسبت شوی دی نو لہذا حدیث خو منو خدا نه دي لیکن دروغ ډیر دي دا محفوظ نه دي ځکه په منځ کې ډیره فاصله شوې ده دا ډله منکرین د حدیث دي خدا مکاره ډله ده نورو مغ خبره یوه ده هغوی منکار د حدیث نه کوي دوی منکار د حدیثو نه کوي دا موږ او تاسو سره چې کوم کتابونه مدون دي دواړه نه مني خو یو هغه طریقه استعمالوي دا بله طریقه استعمالوي خبره د دواړو یو ده موږ او تاسو به داسې چلو کوو چې دواړو ته به جواب وکړو هر چې اولنۍ ډله ده چې څوک کوي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خبره ته هیڅ ضرورت نشته ځکه قرآن کریم شته نو بیا څه ضرورت دی بیا خو د سره ورته ضرورت نشته هغوی ته موږ درې جواب کوو ښه اسانه درته وایم اوله طریقه د جواب دا ده چې رسول الله مبارک مبین او شارح د قرآن کریم دی او شرح به کله راځي چې د متن نه زیاتي الفاظو لګی کنه بیان چې د یو خبرې کې بیانیږي او مغه لفظ خو نه شوی دی وضاحت به کې کنه الله خپل پیغمبر ته مبین او شارح ویلی دی او مبین او شارح هغه چاته وایي چې د اقوال د متن نډيري نو چې کله مبین او شارح دی رسول الله مبارک نو داغه بیان او شرح احادیث دي نو قرآن کریم مونږ او تاسو باندې دا احادیث منل لازم کړی دي هغې دپاره یو اولنی آیت الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون من قرآن کریم تا ته نازل کړی
لتبین للناس چې دا قرآن کریم خلکو ته بیان کی، د دې وضاحت ورته وکي، د دې شرح ورته وکي. نو رسول الله مبارک ته مبین او شارح وي. نو خو مبین خو زیاتی الفاظ استعمالی، شارح زیاتی الفاظ استعمالی، او د رسول الله مبارک زیاتی الفاظ د قرآن کریم نه هغه ته حدیث وای کنه. نو په خلکو باندې الله تعالی په مسلمانانو باندې او په انسانانو باندې د خپل پیغمبر احادیث منل دا ضروری کړی دي. دویم نمبر حدیث، دویم نمبر آیت الله فرمایي لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا. الله تعالی احسان کړي په مؤمنانو چې لګلې په دوی کې پیغمبر من انفسهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وان كانوا من قبل لفی ضلال مبین. د سورۃ آل عمران آیت. نو د دې آیت نه دا معلومیږي چې رسول الله مبارک معلم او مزکی دی. ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. اوس چې کتاب کې څه شی او ته مغوي نو دا معلم دی، دا خو بیا نه دی. معلم به خامخا دغه لفظ تشریح او وضاحت کوي. نو د معلم رسول الله مبارک معلم دی. معلم به زیاتی کلمات وایي. دغه زیاتی کلمات د رسول الله مبارک چې د بیان کړه په تعلیم د قرآن کریم کې دې ته احادیث وایي کنه. نو د حدیثو منل الله تعالی په امت باندې دا لازم کړ. دا یو طریقه درد د جواب. دویم نمبر طریقه دا ده کومنګ او تاسو قرآن کریم وکتا نو په دې کې د قرآن کریم سره یو بل شیم ذکر دی. څوک چې دا وایي چې صرف قرآن کریم کافی دی، حدیث ته موږ ضرورت نه لرو، نو دا غلطه ځکه وایي. دا خبره د قرآن کریم مخالفه ده. قرآن کریم کې د قرآن سره بل شی هم ذکر دی، یوازې قرآن کریم باندې اکتفا نه ده شوی او هغه بل شی احادیث دي. لکه الله تعالی فرمایي یعلمهم الکتاب والحکمت. کتاب هم ذکر شو، حکمت هم ذکر شو. منګ وایو که یوازې قرآن کریم وای او حدیث ته ضرورت نه نو دا دویم شی حکمت چې دی نو دا څه شی دی؟ دې سره خو دویمه خبره ذکر ده. یا دغه رنګې وانزلنا علیک الکتاب والحکمت. الله فرمایي موږ نازل کړي په تا باندې کتاب او حکمت. نو دو شیان شو، یو کتاب دی او بل حکمت دی. بل ځای کې الله فرمایي واذکروا نعمت الله واذکروا نعمت الله وما انزل علیکم من الکتاب والحکمه. التم کتاب او حکمت ذکر دی. سلورم ځای کې قرآن کریم کې راځي واذکرنا ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه. الله تعالی آیاتونه او حکمت. نو موږ وایو ګوره قرآن کریم سره دویم شی ذکر دی. ستاسو خبره صحیح نه ده چې قرآن کریم شته نو بل شتم ضرورت ته چې هغه حکمت ته او حکمت نه مراد احادیث رسول الله مبارک دی. دو جوابه. دریم نمبر طریقه دا ده موږ وایو که قرآن کریم مکته نو په هغې کې حکم شوی دی په اتباع د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، د نبی علیہ السلام د اقوالو، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د افعالو حکم شوی. نو حدیث خود رسول الله مبارک قول دی. لکه ګوره الله فرمایي فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. الله وی دوی بالکل مؤمنان نه دي تر څو پورې چې تا حاکم ونه ګرځي په هغه مسایلو کې چې د دوی په منځ کې پیښه د متنازع فی او بیا د هغې نه وروستو ښه یقین ورباندې وکړي او زړه کې بیا تنګي پیدا نه کړي. نو د رسول الله مبارک فیصله فیما شجر بینهم کې الله تعالی په امت باندې لازم کړه. نو د حضور فیصله قول دی که نه دی؟ نو اقوال خو حدیث دي او فیصله فعل نه دی،
فعل خو ما حدیثو کې راغلی. نو لہذا د دین دا معلومیږي چې حدیث ته ضرورت ته. دغه ډله فرقه چې وایي چې حدیث ته ضرورت نشته نو دا په غلطه دي. دغه رنګ الله تعالی فرمایي ومن یشاقق الله ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. ومن یشاقق الرسول چا چې د پیغمبر مخالفت وک. ومن یشاقق الله ونوي پته ولګي ومن یشاقق الله په کتاب الله کې داخل دی. ومن یشاقق الرسول د پیغمبر مخالفت خو په حدیثو کې راځي. معلومیږي دا چې په امت باندې د پیغمبر مخالفت حرام دی او د پیغمبر اتباع په لازمه ده. نو احادیث منل الله تعالی په امت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې دا لازم کړ. دریم نمبر الله فرمایي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. مومن د پاره مناسب ندي، مومن خزه د پاره مناسب ندي چې کله الله او د الله پیغمبر یو فیصله وکي چې د ځان نه پکې دوی اختیار کړي. اذا قضى الله ورسوله امرا نو اتباع او اطاعت د پیغمبر په اقوالو کې لازم دی. سلورم نمبر الله فرمایي ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. څوک چې د الله مخالفت وکي د الله د پیغمبر مخالفت وکي د گمراه شه په گمراهی ښکارا. نو پیغمبر مخالفت خو حدیث سره راځي. د حضور خبره چې نه مني نو بیا د پیغمبر مخالفت راځي. پنځم نمبر الله فرمایي یوم تقلب وجوههم فی النار. پاغه ورځ چې د دوی مخونه په اور کې وغورځولې شي. یقولون یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. دی جهنميان بسوي کاش کې زمونږ افسوسه چې موږ تابعداري د الله کړې وي واطعنا الرسول د پیغمبر اتباع مو کړې. ور دوه خبرې دي اطعنا الله واطعنا الرسول. نو اطعنا الرسول خو په حدیثو کې راځي. نو حدیث منل زکه ضروری دي. شپږم نمبر الله تعالی فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. پیغمبر چې د کوم شی راتګو کو پاغي عملو کوي کوم شی نه مچمنه کړی هغه بیا غي نه ځان وساتي. نو ګورا ما آتاکم په اقوالو کې راځي ما نهاکم په اقوالو کې راځي. نو د پیغمبر اتباع فی الاقوال والافعال الله تعالی په امت باندې لازمه کړی ده. راځه وم نمبر الله فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول. تابعداري د الله وکي د الله د پیغمبر وکي. بل آیت کې راځي یا ایه الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. د الله اطاعت وکي د پیغمبر اطاعت وکي او د اولو الامر وکي. ګورې دلته ته نقطه وایم د الله سره اطیعوا راغی ځکه دا مستقل اطاعت دی. د پیغمبر سره اطیعوا راغی ځکه دا مستقل اطاعت دی. اولو الامر سره اطاعت رانغی ځکه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہما فرمای مراد د اولو الامر نه فقها دي. فقها به هغه سوای چې د پاغي کې د پیغمبر مخالفت نه. نو د اولو الامر اتباع او اطاعت بعینه اطاعت د پیغمبر ده. خو پیغمبر داسې خبره نه کوي نه د دې احتمال پکشتا چې هغه د الله تعالی مخالفت وشي. نو دا ځکه مستقل اطاعت د نیر نشي. دي نکته ته ګورئ عالم کې دوه احتمال کې دي شي. کله کله به داسې خبرو کې چې هغه به مخالف وي د اطاعت الرسول. کله به داسې خبرو کې چې موافق به وي د اطاعت الرسول. دواړه احتمال پکې شته کنه. دا خلک چې گمراه کړ دي علماء گمراه کړ
چې په سمه لاره روان هم کړم دی علما روان کړم دواړه احتمال پکې شته کنه اولو الامر سره الله اطیعون وي ځکه بیا به د اولو الامر اطاعت راغلی او مطلقا که مخالفو د اطاعت د پیغمبر سره که موافقو دلته الله تعالی اطیعو لري کو چې نه دا اولو الامر اطاعت به د اطیعو الرسول لاندې که اولو الامر داسې خبره وکړه چې د اطیعو الرسول لاندې داخله وه بیا به منئ خو که داسې خبره وکړه چې د اطیعو الرسول لاندې داخله نه وه بیا به نه منئ اوس اطیعو الرسول کې اطیعو وي ولې ځکه په اطیعو الرسول کې دوه احتماله نه پیغمبر داسې خبره نه کوي چې د الله تعالی مخالفت پکې بلکې د پیغمبر هر خبره اطیع الله ده د پیغمبر هر خبره اطیع الله ده نو ځکه ور سره مستقل اطیعو ذکر کو مستقل اطیعو ځکه چې دې کې دا دویم احتمال نه پکې نو اوس اطیع الرسول مستقل اطاعت او مستقل حکم ده او اطیع الله مستقل حکم دی نو اطیع الرسول بکله مستقل حکمی چې کله ته په حدیث باندې عمل وکړي اطاعت خو په حدیث باندې راځي اتم نمبر بل ذکر راځي من اطاع الله فقد اطاع الرسول چا چې اطاعت من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چې د پیغمبر اطاعت وکړي د الله تعالی اطاعت ګوره د پیغمبر اطاعت الله تعالی خپل اطاعت وي نو د پیغمبر اطاعت په سر راځي په حدیثو باندې په اقوال او افعال کې راځي نو لہذا دغه ډله مولوی صاحب دا مې درته مش نمونه خروار وي نور چې دا بحث په کتابونو کې وګورئ نو یو هفتم نه ختمېږي دومره دلایل دي په حجیت ته حدیث باندې چې هغه ختمېدل والا نه دي نو دغه منکرین د حدیث دغه یو ډله چې دا بې باکه ډله ده او بې پروا او سرکشه ډله ده چې ښکاره اعلان کوي چې موږ حدیث نه منو حدیث ته مو ضرورت نشته موږ وایو اصل کې تاسو د قرآن کریم مخالفت کوئ بشمارو آیاتونو مخالفت کوئ دا دویمه ډله مولوي صاحب چې دا مکاره ده او دا ډېره فریبي ده دوی انکار د حدیثو نه کوي خو چل کوي دوی وایي موږ حدیث منو موږ خو د پیغمبر خبر منو خدا کم احادیث چې اوس مکتوب دی او جمع شوی دی او مدون دی د دې او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمانه کې ډېر وخت تیر شوی دی دا ایرانیانو جوړ کړي دي فارسیانو او ډېرې خبرې پکې د ځان نه دي فلانی ویلی دی او فلانی وی ما ته فلانی ویلی دی او فلانی وی ما ته نو فلانی کله رښتیا کېدی شي دروغ ویلی د ځان نه سند جوړ کړي نو دا احادیث چې کوم مدون دي او موجود دي نو دا مشهور دا محفوظ نه دي نو موږ چې په دې عمل کوو د دې وجه نه چې حدیث نه منو بلکې د دې وجه نه چې دا حدیث دی نه دا حدیث کې د قرآن کریم سره مخالفت ده دا حدیث کې د قرآن کریم سره مخالفت ده دا حدیث کې د عقل سره مخالفت ده د دوی عقلونه خو چون کې قاصر دي تطبیق کولای نشي خپل ټول قمقلتوب او جهل د راپورته کوي او دین سبب جوړ کړي د انکار د حدیثونه حالان کې د دوی عقل کار نه کوي دا خو قرآن کریم کې یو بل سره معارض آیاتونه شته یو کتاب پیدا کیږي مشکلات القرآن ورته وایي چې تاسو ګورئ تاسو آیاتونه په منځ کې معارضه حل کړي تطبیق کړي ته به سبا قرآن کریم هم نه مني نو عقل چون کې قاصر دی او کمزور دی او د غربیان ور باندې اثر دی د بل د پاره کار کوي د اسلام په تخریب کې نو سوای زه حدیث منم زه د حدیثونو انکار نکوم خدا چې کم موجوده احادیث دي اگر که امام بخاری رحمه الله په کتاب لیکل امام مسلم امام ترمذی رحمه الله امام دا ټول فارسیان او ایرانیان دي
او د ځان نه پکې شیونه جوړ کړي خبرې خپلې دي او منسوب کړي دي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. نو دا مولوی صاحب دی ډلې سره دلیل نشته، تش شبهات او تش شکونه. نو موږ د دې اولې شبهې جواب کوو. دوی وی دا احادیث محفوظ نه دي. موږ وایو چې احادیث محفوظ نه دي، نو بیا خو قرآن کریم هم محفوظ نه دی. تاسو خود قرآن کریم قائل یې، او قرآن کریم چې دی اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن چې دی دا نوم دی د الفاظو هم او د معنا حکم دی، د معنا نوم هم دی. تاسو وایئ چې قرآن محفوظ نه دی او قرآن محفوظ دی او احادیث محفوظ نه دي. قرآن کریم د نظم او د معنا دواړو نوم دی. نظم خو من الله دی، کلام الله، او معنا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ده. معنا د قرآن کریم ته احادیث وایي. نو بیا کله قرآن کریم محفوظ شو؟ قرآن خو د دواړو نوم دی، د الفاظو نوم هم دی، د معانیو نوم هم دی. ته قرآن محفوظ دی او حدیث محفوظ نه دی. نو حدیث خو د قرآن کریم معنا ده، نو قرآن کله محفوظ پاتې شو؟ خو پاتې شو. دویم نمبر خبره موږ دا کوو چې دا چې ته وایې چې احادیث محفوظ نه دي، خو اسباب د حفظ بنو. اسباب د حفظ درې دي. سړی د یو شي حفاظت نه کوي، نو د هغې اسباب څو دي؟ درې. اول عدم ضرورت، یو شي ته ضرورت نه، نو بس نه کوي. دویم نمبر سبب چې دی هغه دا دی چې محبت قلبي ورسره نه، د زړه مینې ورسره نه وي، څه کوم چې زه ساتم. دریم نمبر اسباب د حفظ ورسره نه، دماغ کار نه کوي، حافظه کمزور ده. او دا درې واړه په حدیثو کې معدوم دي. ولی ضرورت مو دا حدیث و حفاظت، ځکه سعادت د دارین موقوف دی په حدیث باندې. رسول الله مبارک معلم د قرآن کریم دی، مزکی دی. نو زمونږ استاسو سعادت د دارین و براته کله حاصلیږي؟ کله چې د رسول الله مبارک اقوال راته یادي، هغه د اقوال او د افعالو نه خبر یو. نو ګورئ دلته ورته ضرورت مو، د ټولو مسلمانانو ورته ضرورت. اولیاء بزرگان نیکان خلق چې وګورئ ټول شپه الله تعالی ته ولاړي، الله صلات اللیل کوي، تهجد کوي، ذکرونه کوي، درود شریف وایي، عبادات کوي، تسبیحات کوي. دا ټول په حدیثو کې راغلي دي. نو ضرورت خو ورته د مسلمان ضرورت کامیابی ته نه ده، او بنا د فوز او د کامیابی په حدیثو باندې. دویم نمبر دا چې محبت قلبی مو، هر سړی تخپل پیغمبر نه ګران، صحابه کرامو تخپل پیغمبر ګران والحمدلله. نو د حضور خبره ورته ګرانه وکنه، د خپل محبوب خبره کله زمکه ته سو غورځي. بیا تابعین ته د صحابه سره مینه او د رسول الله مبارک سره مینه و، نو د الله د پیغمبر خبره بچ صحابي تابع ته وکړه، هغه کله غورځه والا. صحابو کې مولوی صاحب دومره محبتو چې د حضور یو سنت باندې چې به عمل کاو چې څومره تکلیف ورته حاصل شنه به پرې. یو صحابي رسول الله مبارک روغخته ورته فلانیه ویا وې زما امت په ما ډېر ګران دی او دوی سره به مینه کې ښه. هغه وی ښه صاحب د عمر صاحب داورو د خیسته بدنو او خیسته رنگیو او فقیرو، نو او مدینه منوره کې ګرمیم ډیره ده، نو اکثر به دا کمیس نه اغوست. نو عمر صاحب ته چاوي چې دغه صحابي د رنگ نه خیسته ده، بدن نه او کمیس نه دی اغوسته، دا د مدینه منورې په کوڅو کې ګرځي. زه ډارېږم
چې خلک دا ښځې په فتنه کې ونه غورځېږي. نو عمر صاحب وغوښته ورته وی تا ته خو رسول الله مبارک یو خبره کړې وه چې زما امت سره به مینه کې او رحم به پکې. نو ستا دا بدن ښایسته دی او دلته مدینه منوره کې آبادي ډیره ده، نو که دا ښځې تا ګوري نو فتنه کې ونه غورځېږي. وی څه وکړم؟ وی کلی یې پرېږده. وی ښه صاحب کلی یې پرېښو. مونږ او تاسو ته که څوک وایي ته ډېر ښایسته یې دلته مه اوسېږه پرېږدي. هغه وی رسول الله مبارک د خبرې نه دا کلی قربان. مولوي صاحب کلی پرېښو یو ډاګه کې دیره شه. ډاګه کې چې دیره شه یو جمعې مونځ ته او مدینې منورې ته راته. نو مزل ډېرو. نو غلام ته وی بازار ته لاړ شه ما ته یو اس واله چې زه د جمعې په ورځ باندې راځم. هغه وی صحیح ده. چې بازار ته لاړو اس یې واغسته په 300 روپۍ یا په 3 روپۍ باندې. هغه سړي ورته وی چې دا اس د 9 روپیو دی یا د 900 روپیو دی، خو زما ضرورت دی. دی غلام ورته وی په 300 به راکې. هغه ورته وی دا د 900 روپو دی. ویلې بیا په 900 زه نه اخلم. هغه زما خو ضرورت دی، زه 300 راکه. هغه ورته وی ما سره روپۍ نشته او مالک مې چې دی دا په فلاني ډاګه کې دی، زه چې زو چې روپۍ درکړي. چې راوسه سره د اس نه غلام ته یې په 100 دی واغسته په 300. وی بئس الرجل انت، تو خراب سړی. وی ولې؟ وی دا خو د 600 روپۍ دی. وی د 600 روپۍ د خو ارزانه مې درته واغست. ویلې نه، ما ته رسول الله مبارک فرمایلی زما په امت به رحم کې. زه د نبی علیہ السلام د خبرې د خاطره 300 روپۍ ګټه نه کوم او د حضور خبره په 300 روپۍ نه غورځم. سړی ته ویاس په 100 دی په 300 وی که په 600 یې راکې در نه اخلم ځکه اس ته د 600 روپۍ دی. هغه ورته وی د 600 دی خو دته ما په 300 ورکړ. ورته وی نه، وی ښځه 600 راکړه. وی ودرېږه زه اس ګورم د ډېرو نه یي چې تاو راتاو شو ترې نه. ورته وی دا خو د 900 روپیو دی. هغه ورته وی د 900 دی خو دته مې په دې ورکړه. وی چې نه 900 روپۍ به درکو. هغه ته 900 روپۍ ورکړه. غلام ورته وی عجیبه کار دی وکړه، د 900 روپو مې درته په 300 واغستی. ورته وی ته نه خبر، قصه بدله ده. ما ته رسول الله مبارک فرمایلی دي زما په امت برحم کې. زه د نبی علیہ السلام د یوې خبرې د خاطره دا خبره په 600 روپیو باندې نه غورځم. او داسې قدردان خلکو. ښه یو صحابي راغی رسول الله مبارک د سر مبارک نه پټکی کوس کې نه خوا سر کې سلور سنت دي که نه یو پکې لاره د سر ګلګوتې او دې کې لاره نه وه. چې وی کته چې د حضور په ویښتو کې خو لاره ده بس منډه که کور ته. ښځې ته وی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په ویښتو کې مې لاره ولیده او زما ویښتو کې لاره نشته، زه داسې ویښته نه پرېږدم. هغې ورته وی سړیه ستا ویښته ګلګوتې دي دې کې لاره نه جوړي. وی نه جوړو به. نو یو طرف ته سړی ونیوه او بل طرف ته ښځې ونیوه کشک، نو وینې پکې راووتې. خو چې بیا یې خوشې که بیا خو ګلګوتې و بیا سره یو ځای شه. وی ځان دې خوږ او لار هم پکې جوړه. وی نه لار به جوړو. نو اوسپنه یې راواغسته او په نغري کې کېښوه چې هغه کله ښه سره شوه بیا په دې سر کې راکش کړه. نو پوستکی یې مو سوځاو، ویښته یې مو سوځاو. وی اوس پکې لاره جوړه شوه. نو څنګه وایي چې احادیث محفوظ نه دي؟ ولی محفوظ؟ اسباب د حفظو کې دویم سبب چې دی هغه محبت قلبی دی. محبت قلبی خو د ټولو امت رسول الله بیا خاص کر د صحابه کرام او تابعین. نو څنګه د نبی علیہ السلام خبرې نه محفوظ کولی؟ دریم ادا ده چې ته وایې چې محفوظ نه دي. نو موږ وایو دریم سبب د حفظ هغه عدم اسباب د حفظ دي. حافظه کار نه کول هغه داسې زبردست حافظي الله تعالی ورکړي وي چې حیران بشي. د محدثینو حافظي چې وګورئ نو امام ترمذی رحمه الله حج ته تلو، بیا چې کله راتلو نو سترګو مبارکو باندې دی بیا ړوندو. نو چې راتم نو په لاره کې سر ټیټ کړو. چا ورته صاحب ولې د سر ټیټ؟ وی دلته ونه وه که نه؟ هغه ورته ونه نشته دا خو ډاکه ده. ویلې بس بیا اس اوښه ودروئ
او معلوماتو کوي دومره کاله مخکې زه دلته راغلم او دلته یو ونه وه د هغې شاخ راښکته و زه چې راورسېدم سر مې ټیټ کوتې واوړېدم که دې ځای کې ونه وه دومره کاله مخکې نو زما حافظه صحیح ده حدیث رانه زده کوي او که ونه نه وه بیا مې حافظه خراب معلومات چې که ونه وه نو موږ وایو څنګه وایې چې احادیث محفوظ نه دي ولې اسباب د حفظ نه دا درې واړه اسبابو نو چې درې واړه اسبابو څنګه وایي احادیث محفوظ نه دي نو خبره مو غلطه ده چې دا کوم احادیث موجود دي دا محفوظ نه دي دا خبره مو سراسر غلطه ده راځه دا یوه شبهه کوي ها دویم نمبر وای د احادیثو لیکل دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وی په زمانه کې نو وی دا لیکل وروستو راغلی دي موږ وایو ولې د قرآن کریم لیکل د نبی علیه السلام په زمانه کې و د قرآن کریم هم لیکل نو قرآن ته محفوظ وی او احادیثو ته محفوظ نه وی بلکې د احادیثو لیکل دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو داسې د کتاب په شکل کې نه وو د رسائلو په شکل کې وو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما هغه سره یو رساله وه په هغې کې زر احادیث هغې ته صادقه وی عبدالله ابن عمر صاحب د حضور په زمانه کې لیکلی وه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خولې مبارک نه به چې خبره ووته عبدالله ابن عمر صاحب ولیکل بیا یو ځل ورته یو صحابي وي دا ته څه کوې چې رسول الله مبارک کومه خبره وکړي ته یې لیکې نو هره خبره د نبی علیہ السلام مه لیکه کله به سهو شي کله به خطا شي نبی علیہ السلام ته یې وفرمیل چې قربان تاسو چې د خولې نه خبره وباسئ نو زه یې لیکم خو ما ته خلک داسې وایي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل لیکل کوا زما د خولې نه نه وځي منګر حق وځي نو داسې رسایلو شکل کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې لیکلو دغه رنګې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره یو صحیفه وا او پاغه کې مسائل د دیت حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لیکلو حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سره یو مجموعه وا او پاغه کې حدیث عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سره صحیفه وا دغه رنګ سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ سره صحیفه وا دغه رنګ بحرین حاکم ابن حزم هغه ته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو رساله ورولېږله پاغه کې بیان د قانون د زکات او د صدقات حضور په زمانه کې لیکل د حدیث وو دغه رنګ معاذ صاحب چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یمن ته لېږه نو معاذ صاحب ورته فرمایل چې قربان ما ته څه مسلې ولیکه نو بیا ورته ولیکلې او معاذ صاحب ته یې ورکړې کله چې مکه مکرمه فتح شوه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو خطبه ووی بیا د یمن نه یو صحابي راغلی د یمن نه هغې ته ابو شاه وی دا ابو شاه رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته وی قربان خطبه مې واورېده خو رانه یریږي ته یو چاته حکم وکړه چې ما ته دا خطبه ولیکي رسول الله مبارک ورته فرمیل اکتبوا لابي شاه ابي شاه ته چې دا خطبه ولیکي او خطبه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا حدیث کنه نو دا خبره کول چې د رسول الله مبارک په زمانه کې د احادیث لیکل نو دا غلطه خبره ده د حضور په زمانه کې د احادیث لیکل خو د کتاب په شکل کې نو د کتاب په شکل کې لیکل بیا د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله په زمانه کې شوی دی هغه بیا داسې چلو که چې ابو بکر ابن حزم ته وی هغه ته فرمایل انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فاكتبه وګورا رسول الله مبارک احادیث تو داولی کا ولی فانی اخاف دروس العلم زډارېږم د علم د زړوالي وذهاب العلماء علما بلاړ شي علم بزوړ شي نو بیا بچ د کار خراب شي
نو علما وای امر بحفظ القرآن هغه عمر اول کړو، عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ، او امر بحفظ الاحادیث دا عمر ثانی کړو، عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله. نو قرآن کریم محفوظ د عمر اول په وجه هغه امر کړو په حفظ القرآن. ابوبکر صدیق سے ته کتاب ولیک قرآن کریم کتابی شکل کې، او احادیث محفوظ دي، دی باندې امر کړو عمر ثانی، عمر ابن عبدالعزیز، ابو بکر ابن حزم رحمه الله. نو څنګه تاسو وایي چې دا حدیث محفوظ نه دي؟ دا خو د حضور په زمانه کې نو، د نبی له صلوات و سلام په زمانه کې وو. دلته شپاړسمه مسله دا ده چې د دې بحث متعلق امام بخاری رحمه الله او امام ابو داود رحمه الله دوی دواړو باب لګولې په کتابت د احادیث باندې. د ټولو علماو په دې مسله اتفاق دی چې د احادیث لیکل بدعت نه دي بلکې مستحسن دي. ښه خبره ده، لیکن د دې علماو دا اجماع دی باندې یو اعتراض دی. د مسلم شریف حدیث دوی وایي، مسلم شریف روایت کې دا راغلی دی، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تکتبوا عني، ما نه لیکل مکوئ، ومن کتب عني، چا نه ما نه لیکل کړي فلیمحو، هغه محو دي. نو د حدیث ته مسلم نه دا معلومیږي چې لیکل د احادیث صحیح نه دي، او د دې علماو د اجماع نه معلومیږي چې لیکل پکار. نو اوس تطبیق دی، نو علماء درې تطبیق وایي. ښه، یو تطبیق دا دی چې ابتدا د نزول د قرآن کریم، کله چې قرآن کریم نازلېدو ابتدایي حالت، نه پاغې کې قرآن کریم خو لیکل کېده، رسول الله مبارک به صحابه ته وی ولیکي، لکه زید بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا په کاتبینو د وحی کې دی. بحث د قرآن کریم کې بیا درته وایم. اوس کا احادیث هم لیکل کېدل، قرآن کریم هم لیکل کېدو او احادیث هم لیکل کېدو، نو التباس راته که نه راته؟ یا خو التباس راته، ځکه نزول د قرآن کریم هم نه ویو او هغې سره تا حدیث هم لیکي، نو بیا به خلکو فرق نه کو په مابین د قرآن کریم او د حدیثو کې. نو ذکر رسول الله مبارک فرمایي لا تکتبوا عني، نو د نهي تعلق د ابتدا د نزول د قرآن کریم سره ده. کله چې نزول د قرآن کریم وشو او خلکو ته، مسلمانانو، صحابه ته، تابعینو ته دا امتیاز بین القرآن والاحادیث ظاهر شو، واضح شو، نو بیا پکې اجازه راغله. نو د نهي تعلق ابتدائی حالت د نزول د قرآن کریم سره ده، او د اجازت تعلق دا بیا آخری حالت د نزول د قرآن کریم سره. نو په منځ کې دا تعارض نشته. دویم نمبر خبره دا ده چې نهي مطلقاً نه ده چې لا تکتبوا عني، بلکې د حضور مقصد دا دی چې په کم کاغذ مو قرآن کریم ولیک، دغه کاغذ د قرآن کریم د آیت سره نږدې حدیث ملیکي، لخوف الاختلاط. اسنه چې دا حدیث د قرآن کریم د آیت سره خلط نشي. ګوره که فکر مو کړی مونږ او تاسو چې ترجمه کو، بازار کې بیاس قرآن شریف خرڅي که نه خرڅي؟ بیاس قرآن شریف خرڅيږي. اوس مونږ او تاسو د خپل لیکلو د قرآن کریم په منځ کې امتیاز کو که نه کو؟ زموږ لیکل جدا دي، بل زیاده قرآن کریم جدا دی. اوس که سړی د قرآن کریم د عبارت په منځ کې د قرآن کریم غوندې عربي لیکي، نو بیا اختلاط، خوف د اختلاط شته که نه؟ نو علما وایي د دې نهي تعلق چې لا تکتبوا عني دا په هغه کاغذ او هغه ځای کې دی چې کوم کې قرآن کریم لیکلی،
او کم ځای کې چې قران کریم نه دی لیکلی نو الته د هغې سره بیا تعلق د اجازه ده نو د اجازې تعلق د هغې سره دی او د نهي تعلق د دغې سره دی. دریم نمبر مولوی صاحب د نهي تعلق د هغه چا سره دی چې څوک خاوند د کلکې حافظي وي. چاته چې الله تعالی کلکه حافظه ورکړي قوت حافظي ور سره دی نو اسه نه چې د په لیکلو اعتماد وکي او په یادو نه یادای چې سړی په یادو یادولی شي بیا لیکلو ته څه ضرورت دی. بیا په کار دا دی چې خپل دماغو کې وساتي. نو د نهي تعلق د دغه اصحابو د حافظې سره دی. کم خلکو چې حافظه قوي نه ده او کمزور ده نشي یادولی نو د اجازې تعلق د هغې سره دی چې ادراک د ما فاته وکړي. کم شی چې حافظې باندې د هغې ادراک کېږي نو په کتابت یې مه کوه خو چې کم شی په حافظې باندې ادراک نشي کولی او در نه فوت کېږي نو ادراک بیا په دغه وکړه که نه بیا په څه باندې بیا په کتابت باندې وکړه. موږ او تاسو هم طالبانو ته وایو چې ګوره لیکل کوئ حافظې مو کمزورې دي خو که یو طالب ته په یادو یادي نو بیا کتابچې ته څه ضرورت دی. اوس که ته ډېره کتابچه ولیکې او بیا درنه څوک پټه کړي بس ختم او چې یاده کړي هغه ښه ده. نو علما وایي چې د نهي تعلق د اصحابو د حافظې سره دی د اجازې تعلق د هغه چا سره دی چې هغوی سره حافظه دا نه وي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه.